أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حج واللسم سفارة آيات نمبر 15 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. دینه مخکې آیاتونو کې الله تعالی د مشرکانو چې کوم معبودان باطله وو د هغې متعلق خبره ذکر شوله چې د معبودان باطله نه د کافرانو دې ته نه نفع وررسولی شي او نه ته نقصان دفع کولی شي. نو په دې اعتبار سره به مشرکین مکه او کافرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کو او وی به چې الله تعالی د خپل نبی چې کوم دی مدد نه کوي. دا خبره به کوله چې الله تعالی د خپل پیغمبر مدد نه کوي. نو الله تعالی په دې آیات کې چې کوم دی دا خبره ظاهري چې کو تاسو مړ کېږئ د غسین نه مړ شئ، خو بیا الله تعالی د خپل پیغمبر مدد به خامخا کوي، ځکه پیغمبر سره د مدد وعده الله تعالی کړی دا. نو دې کې دا خبر الله تعالی ثابتي چې د پیغمبر مدد هیڅ څوک نشي کټ کولی، د پیغمبر نبوت دا هیڅ څوک نشي کټ کولی. وی سړی اسمان ته اوخیږي که نه اسمان ته، نو د پیغمبر مدد څوک نشي کټ کولی. خامخا به الله تعالی د خپل پیغمبر مدد کوي او وقتاً به د هغه ملګري زیاتیږي او حق په چې کوم دی زیاتیږي او باطل به الله تعالی ختمي. وقل جاء الحق وزهق الباطل، کله چې حق راشي نو باطل په خپله باندې میټاویږي. دا د حق پہچان دی چې حق راشي باطل په خپله باندې ختمیږي. اگر چې حق په ډومبي کې کمزوري وي خدا به ورو ورو ترقي کوي او باطل به ختمیږي. نو دی کې الله تعالی دا خبره ثابتي من هغه څوک کان چې وي یظنو چې ګمان کوي چې ان لن ینصره الله چې هرګز به مدد اونکي الله تعالی د خپل پیغمبر فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې، دنیا او آخرت کې به الله تعالی د خپل پیغمبر مدد نگی. موږ ته تکلیفونه رسو او الله تعالی به د خپل پیغمبر مدد نکي. نو الله فرمایي فلیمدد هغه دی اوږد کړي څوک چې دا خبره کوي دا ګمان ساتي. من کان هغه څوک چې وي یظنو چې ګمان ساتي چې ان لن ینصره الله چې هرگز به الله تعالی مدد نکي د خپل پیغمبر په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې، نو فلیمدد هغه دی اوږد کړي بسبب یو پړی الی السماء اسمان طرف ته، یو ورسې د اسمان طرف ته اوږده کی، ثم لیقطع بیا دې کټ کی، فلینظر بیا دې وګوري هل یذهبن آیا چې لرې کو کیدوه د دغه تدبیر ما هغه سو یغیظ چې دی غوسه کړی دی. نو اسمان طرف ته دې یو پړی اوچت کی اسمان طرف ته او په دې پړی باندې دې بره اوخیږي. مطلب دا دی چې دې دا پړی اوچت کی بر اسمان طرف ته او الله طرف ته ور ورسیږي او الته کې د الله تعالی د پیغمبر د نبوت کټ کی. یو مطلب دا دی. نو دا خبره خو محاله دې بر رسیدلی نشي، د پیغمبر نبوت کټ کولی نشي. دویم مطلب دا دی چې دې په دې پړی باندې بر ور ورسی او الله تعالی د وشي د خپل پیغمبر مدد مکوا. دا الله تعالی یو امر محال ذکر کړل دی، یو داسې خبره ذکر کړل چې دا محال ادا نه کیدونکې ده.
دا نه کېدونکي ده. د دې مطلب دا چې موږ چاته وایي یاره که اسمان ته وخېږي که نه بیا راکوشي نو ستا دا کار نه کېږي، داسې مطلب یې دی. نو که دې اسمان ته وخېږي نو د پیغمبر نبوت نشي کټ کولی. که اسمان ته وبره باندې ور وخېږي او د پیغمبر هغه مدد چې الله ته وشي دا مدد مه کوه نو دا نشي کېدلی، دا نشي کېدلی. او بل مطلب یې دا هم دی، دا مطلب هم مفسرینو لیکلی دی چې یو سړی باندې تکلیفونه او سختۍ راشي دی ډېر زیات تنګ شي او د ډېرې تنګۍ د وجې نه دی د معبودان باطله او عبادت شروع کړي، د قبرونو عبادت شروع کړي، د یو څه د بل څه عبادت شروع کړي. نو وی چې دې کله په دې تکلیفونو کې و نو ایمان خو پکې و که نه نو د ده رسۍ الله تعالی ته بر رسېدلې وه. نو که دې په دې خپله په دې رسۍ الله تعالی ته نشو رسېدلی نو بل چا به دا رسۍ راښکلې وه او الله تعالی ته مطلب دا چې الله تعالی ته به رسېدلی وه د تکلیفونه بیا ختم شي، تکلیفونه بیا ختم شي. نو د هغه رسۍ په خپله باندې کټ کړه، د معبودان باطله او عبادت یې شروع کړو نو هغه رسۍ په خپله باندې کټ کړه. او بل مطلب یې دا دی چې مطلب یې دا چې یو سړی الله تعالی ورته فرمایي چې دلته کې به بیا د دې دغه نه د لیقطع د دې معنا بیا پانسي شي، حنق پانسی ته ویلی شي، پانسي به شي. او من کان هغه څوک یظن چې ګمان کوي چې الله ینصره الله چې الله تعالی به د خپل پیغمبر مدد هرگز اونکي په دنیا او آخرت، په دنیا او آخرت کې نو فلیمدد نو دې یو پړي اوږد کی، فلیمدد بسببن نو دې یو پړي اوږد کی الی السماء نو دلته بیا د اسمان نه چې کوم نه مراد چت شي چې چت ته دې پړي اوږد کی ثم لیقطع نو بیا به د دې یقطع معنی چې کوم دې کټ کول نشي بلکې پانسی بشي چې خپل چت ته دې پړي اوږد کی او خپل ځان دې پانسی کی مړ دي شي خو دا کار نه کی. مطلب د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې الله تعالی په هر حال کې د خپل پیغمبر مدد کوي. من کانا هغه څوک چې وي یظن چې ګمان کوي چې الله ینصره الله چې هرگز به مدد ونکړي الله تعالی د خپل پیغمبر په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې فلیمدد نو بیا دې اوږد کړي بسبب یو رسۍ الی السماء اسمان طرف ته ثم لیقطع بیا دې کټ کی هغې لره ثم لیقطع بیا دې کټ کی هغې لره فلینظر بیا دې وګوري هل یذهبن چې آیا لرې کو دې خبرې کیدهو د دغه تدبیر ما هغه یغیظو چې دې غوسه کړو کم کار چې دې غوسه کړی چې د پیغمبر د مدد ولې الله تعالی کوي نو هغه تدبیر د په دې باندې نه ختمېږي، د اسمان ته ومخېږي بیا به الله تعالی د خپل پیغمبر مدد کوي. وکذالک دغه رنګې انزلناه موږ نازل کړی دی قرآن لره آیات بینات واضحه او ښکاره آیاتونه وان الله بېشک الله تعالی یهدي هدایت کی من هغه چا ته یرید چې وغواړي چا ته چې الله تعالی غواړي هغه ته الله تعالی هدایت کی. ان الذين بشک ها کسان امنو چې ایمان راوړل والذین ها کسان هادو چې يهوديان دي والصابئین او صابیان دي. صابیانو کې اختلاف دي چې دا اهل کتاب دي او کني دي. بعض علماء دا اهل کتاب دي، دا داود علیه السلام امت دي هغه باندې ایمان راوړی دي او دغه چې کوم دي زبور لستون کیو. او بعض وی چې نه دا دی په ستورو عبادت کوكب پرستی نو کو بیا دا کوكب پرست شي کنه بیا اهل کتابو کې نه راځي، بیا دا مشرکینو کې راځي. او کنه د داود علیه السلام قوم شي او په زبور باندې ایمان لري نو دا بیا اهل کتاب دي. اهل کتاب دا اهل کتاب حکم جدا دي د مشرکینو جدا دي چې صحیح اهل کتابي صحیح مشرک نه وي نو د سره د دې اهل کتابو د زنانو سره د مسلمان سړي بیا نکاح کیږي اگر چې غوړه نه دي د اهل کتابو یعنی يهود دي یا نصارا دي نو د دې چې کوم زنانه دي نو دې سره د مسلمان سړي نکاح کیږي، غوړه نه دي خو کو وکړل نو نکاح ور سره کیږي. او د مشرکین زنانو سره د مسلمان سړي نکاح نه کیږي. نو کو چیرې دا صابیانو دا کوكب پرست شي د ستورو عبادت کوونکي شي نو بیا خدا په مشرکینو کې راځي اهل کتابو کې نه راځي. او کنه دا داود علیه السلام قومي او زبور منونکي وي نو بیا دا اهل کتابو کې راځي. دې کې د خلک غوندګي اختلاف دي. والذین هاگزن هادو چې یهودیان دي والصابئین
او صوابیان دي والنصارى او عیسایان دي والمجوس او مجوسیان دي والذین ها کسان اشرکو چې شرک کړي دي مشرکان دي ان الله بشک الله تعالی یفصل با جدائی راولی فیصله به وکړي بینهم په مابین د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء په هر چیز باندې شهید گواه دی حاضر ناظر دی. څومره فرقې چې ذکر شوي د ټول په منځ کې به الله تعالی فیصله د حق او د باطل وکړي په ورځ د قیامت په الله تعالی ټول چې کوم دی جدا جدا کی الله تعالی به فرمایي علم ترى آیاتان دی کتلی چې ان الله بشک الله تعالی علم ترى آیاتان دی کتلی چې ان الله بشک الله تعالی دا یسجد سجده کوي له سجده کوي له د لپاره من هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن او هغه سو فی الارض چې په ځمکه کې دي والشمس والقمر نور او سپوږمۍ ورته هم سجده کوي والنجوم ستوري هم سجده کوي والجبال غرونه هم سجده کوي والشجر او ونې هم سجده کوي والدواب او هر زنده سر سجده کوي. نو سجده هر قسم زناورو او هر قسم مخلوق د الله تعالی ته په خپل خپل انداز باندې سجده کوي او د ټولو کې الله تعالی سناسو قوت چې کوم دی او جان او دغه رنګ عقل د ټولو سيزونو الله تعالی ورکړي اگر چې انسان او پیری ته الله تعالی کامل عقل او شعور ورکړي. په دویم نمبر په دې پس بیا حیوانات دي حیوانات ته الله تعالی د انسان نه کمه درجه ده خو عقل او شعور دواړه وته الله تعالی ورکړي. بیا دې پس نباتات دي ونی بوټي دې ته الله تعالی چې کوم دی سناس عقل او شعور ورکړي دي. بیا بس جمادات دي دا غټي وغیرہ د ټولو ته الله تعالی عقل او شعور ورکړي دي او دا ټول په خپل خپل انداز باندې عبادت کوي. دا قرآن مجید کې الله تعالی د غټو مبارکي فرمایي چې وان منها لما يهبط من خشيه الله او بعضې د دې غټو نه داسې دي چې هغه د الله تعالی د یری نه راورغړي او بعضې په دې غټو کې داسې دي چې هغه د الله تعالی د یری نه په جړه باندې شي دا غینه نهرونه روان شي لختي دي روان شي. نو دا ټول پوهیږي دا ټول په خپل خپل انداز باندې د الله تعالی عبادت کوي او الله تعالی ته سجده کوي. ونی ورته هم سجده کوي بوټي ورته هم سجده کوي خو یو د انسان سجده ده یو د ونی سجده ده. نو د انسان سجده ده چې وضع الجبهه علی الارض چې دی خپل تندې پس مکه باندې الله تعالی ته کیدي او دا د ټولو نه زیات عاجزه او د ټولو نه خوښ صورت په عبادت کې د الله تعالی چې دی دا تندې په دې ځمکه باندې کیږي او الله ته وجه ډېر زیات عاجز ما خدای پاکه هغه معزز دی هغه تا ته په دې ځمکه باندې ایښی دی او تا ته سلومه خدای پاکه ته زما معافي وکړي. نو په دې باندې الله تعالی ډېر زیات خوشحالي کوي. نو انسانان په خپل انداز باندې سجده کوي زناور په خپل انداز باندې سجده کوي ونې او بوټي غرونه سیندونه د هر یو څیز د الله تعالی فرمان بردار دی او دا الله تعالی ته سجده کوي. علم ترى آیاتان دی کتلی چې ان الله بشک الله تعالی یسجد سجده کی له هغه ته یعنی الله تعالی ته من هغه سو فی السماوات چې بسمانونو کې دي د ستوري نور او سپوږمۍ د سجده کوي. دا نور چې هر سار راخیږي دی الله تعالی ته سجده الله تعالی په دربار کې سجده ولګي یو خدای پاکه د نور خاطر طرف نه راوخیږي ما کو د قبله طرف نه راوخیږي یعنی د مشرق نه راوخیږي ما کو د مغرب نه راوخیږي ما. نو هر سار ته حکم ملاویږي د مشرق نه راوخیږي یو سار به ته حکم ملاوي شي د مغرب د طرف نه راوخیږي. نو دی بیا د مغرب د طرف نه راوچت شي په کم طرف چې نور پریوزي دی طرف نه راوچت شي او سټیم به بیا واپس پریوزي بیا د معمول مطابق د مشرق د طرف نه راخیږي دغه به د توبې دروازه بندېدلې بیا به د هیڅ توبه نه قبلېږي. نو دا نور هر ټیم الله تعالی ته سجده کوي ستوري په خپل انداز باندې سجده کوي. علم ترى آیاتان دی کتلی چې ان الله بشک الله تعالی ته یسجد سجده کوي له د هغه د بارا من هغه سو فی السماوات چې بسمانونو کې دي ومن او هغه څوک فی الارض چې بسمکه کې دي والشمس والقمر اسمانونو کې فرشتي دي څومره د ټول الله تعالی ته سجده کوي او زمکه کې انسانان دي پیریان دي. والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري والجبال او غرونه والشجر او ونی والدواب او هر قسمه زنده سر دا ټول څه ذکر شو چې د دې ټولو سيزونو عبادت کړي شوی دی او دغه الله تعالی دا خبره ثابتي چې دا
په خپل باندې عابدین دي دا په خپل عبادت کوونکي دي د الله تعالی او دا ټول الله تعالی ته سجده کوي نو د دې عبادت مطلب دا دی چې دا سيزونه معبودان نه دي بلکې دا عابدین دي الله تعالی ته په خپل سجده کوونکي دي په خپل د الله تعالی عبادت کوونکي دي نو ای ظالمان ته دې سيزونه عبادت ولې کوي ځکه بعضې خلک د نور عبادت کوي بعضې د ستورو کوي بعضې د سپوږمۍ کوي بعضې د غرونو کوي د ونو کوي د قسم قسم ځناورو خلک عبادت کوي نو د دې ټولو سيزونو عبادت کړی شوی دی د دې وجې نه الله تعالی د دې نفي وکړه چې دا په خپله باندې عبادت کوونکي دي نو کوم څیز چې په خپله باندې عبادت کوونکي دا معبود نشي جوړېدلی وکثیر من الناس او ډېر د خلکو نه وکثیر او ډېر په ډېرو باندې حق ثابت شوی دی علیه په هغوی باندې العذاب عذاب نو کومو انسانانو پیریانو چې الله تعالی ته سجده نه ده لګولې د الله تعالی عبادت نه دی کړی د الله نه انکار کړی دی د الله فرمان برداری نه ده کړی نو ډیرو انسانانو باندې الله تعالی عذاب دا ثابت شوی دی دنیا عذاب ته مراد کېدلی شي او د آخرت عذاب ته په طریق اولا مراد دی ومن او هاسک یهن الله چې ذلیل کی الله تعالی دلرا نو فما له نو نبوی د هغه د پاره من مکرمن هیڅوک عزت کوونکی عزت ورکوونکی نو څوک چې الله تعالی ذلیل کی او رسوي کی نو دې کس ته هیڅوک عزت نشي ورکولی بلکې چې الله تعالی چې ته عزت ورکي دې څوک ذلیل کولی نشي او که الله تعالی څوک ذلیل کی دې څوک عزت نشي ورکولی ومن یهن الله او هغه څوک چې ذلیل کی الله تعالی هغه لرا نو فما له نو نبوی د هغه د پاره من مکرمن هیڅوک عزت ورکوونکی ان الله بیشک الله تعالی یفعل کی ما هغه سو یشاء چې وغواړي چا باندې عذاب ثابت شو او څوک الله تعالی ذلیل کو مراد تنا خاتمه چې کوم دی په کفر سره ده چې د کافر خاتمه د کفر سره اوشوله ته هیڅوک بیا عزت نشي ورکولی ازلی بدبختی ته مراد ده بس من کان یظن هغه څوک چې ګمان کوي چې الله ینصره الله چې هرگز به مدد ونکړي الله تعالی د خپل پیغمبر په دنیا په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې فلیمدد هغه دی اوږد کړي بسبب یو پړي یو رسۍ الی السماء اسمان طرف ده ثم لیقطع بیا دی کټ کی هغه لرا فلینظر بیا دی وګوري هل یذهبن چې آیا لری کو کیدوه د هغه تدبیر ما هغه سو یغیظ چې دی غوسه کوي کم زی چې دی غوسه کوي د پیغمبر د مدد چې هغه مدد ختم شو که ختم نشو نشي ختمېدلی وکذالک دغرنګي انزلناه نازل کړی دی قران لرا آیات بینات واضح آیاتنا وان الله بیشک الله تعالی یهدی هدایت کی من هغه چاته یرید چې وغواړي چاته چې الله وغواړي هدایت به ته نصیب کیږي ان الذين بیشک ها کسان آمنو چې ایمان راوړي دي والذین ها کسان هادو چې يهوديان دي والصابئین او صابیان دي والنصارى او عیسایان دي والمجوس او مجوسیان دي مجوسیان دي د اور عبادت کوونکي ته مجوسی ویل شي والذین ها کسان اشرکو چې مشرکان دي شرک کړي دي نو ان الله بیشک الله تعالی یفصل فیصله وکي بینهم جدای براولي بینهم په مابین د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ان الله بیشک الله تعالی علی کل شیء شهید په هر شی باندې گواه دي حاضر ناظر دي علم ترى آیات ان دي کتلې چې ان الله بیشک الله تعالی لرا یسجد سجده کوي له د پاره یعنی د الله د پاره من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي ومن او هغه څوک په الارض چې په ځمکه کې دي والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم استوري والجبال او غرنا والشجر او ونی والدواب او هر قسمه زنده سر دا ټول الله تعالی لره سجده کوي وکثیر من الناس او ډیر د انسانانو نو الله تعالی لره سجده کوي وکثیر او ډیر حق چې ثابت شوی دی علیه باوی باندې العذاب عذاب ومن یهن الله او هغه څوک چې ذلیل کی الله تعالی دلرا نو فما له نبوی د هغه د پاره من مکرمن څوک عزت ورکوونکی ان الله بیشک الله تعالی یفعل کی ما هغه سو یشاء چې وغواړي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آیات ته سجدې پکې راغلي ټول ملګري سجده وکړه.